د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپل اقتدار سر ته ورسوه خو د بدمرغه د ملکند حصار بانډا مهردې د ترقۍ په دې دور کې سکول هسپتال او د روډونو د نشوالي سره مخ دی. تفصیل د ملکند نه د عمران زریاب په ریپورټ کې. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپل 15 کاله اقتدار پوره کړو خو د ملکند لري پرتې او غریزي سیمې لا تر دې دمه د بنیادي سہولیاتو څخه محرومه دي. د ترقۍ په دې دور کې اوس هم د مختلفو سیمو په رنګ د درګۍ تحصیل حصار بانډا مهردې د ترقۍ نه ډېر لري او د پسماندګۍ جولۍ کې پرته علاقه ده. په زرګونو شمېره آبادي د هسپتال، سکول، د سکلو د اوبو او د روډونو د نشوالي سره مخ ده. هم په دې غرض د کلي د ولس ترمنځ جرګه وشوه چې پکې په ګڼ شمېر غریب ولس ګډون وکړو. غونډې ته شهزاده میاګل خورم، محمد زیب خان ملک رحمان ګل، ملک سید محمد او نور مشرانو ویناګانې وکړې او په حکومت یې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د ترقۍ په دې دور کې اوس هم غریب ولس د انتقام نشانه جوړیږي او چېرته چې غریبه طبقه آباده ده نو حکومت ورته هیڅ قسمه اسانتیا نه ورکوي. ویناوالو زیاته کړه چې د الیکشن په وخت کې راغلي ممبرانو اوس دې سیمې ته مکمل شا کړي او په بنیادي سہولیاتو ورکولو کې د ناکامۍ سره مخ دي. د غونډې شریکو راتلونکو ټاکنو کې د غریبي طبقې د خدمت لپاره د والي صفات مسیر شهزاده میاګل خورم په آزاد حیثیت امیدوار وټاکو. نو دا یو داسې پسمانده علاقه پاتې شوې ده په دې نوي دور کې هم دوی د هغه زړو مسلو سره پرمخ دي کم چې هغه 50 کال یا 100 کاله مخکې به کم خلکو د سهولتونو د نشوالي په وجه باندې کم وخت تېرو نن دوی په هغه حالاتو کې وخت تېروي. دلته څه ډسپنسریانې دي، دلته دا روډ چې کومه په خپل رالټولې کندې کپرې دي، دلته د زنانو دستکارۍ سنټر نشته، د ټولو زنانه جزان د بیروزګار دي او سکولونه او جابز اویلیبিলিټي او ایجوکیشن سیستم دلته ټول درم برم دی او د واټر شارټیج دی. ان شاء الله د دې باندې عبور حاصلول د لپاره به موږ ټول خپل کوششونه کوو چې ان شاء الله موږ په اسمبلی کې رالو. د خیره ولس ته بنیادي سہولیات ورکول د ریاست ذمہواري وي خو د بدمرغه حکومت خپل فرض په ښه شان نه ترسره کوي چې له کبله یې ولس د بېلابېلو ستونزو سره مخ وي. عمران زریاب، خیبر نیوز، درګۍ، مالکند.